بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر أسلم وغفار ومزنا وجهنا وأشجاع. دا عربانو د یمن پوری دا پنځچیو خمسه غټ قبایلو چې دا ډیر په قوت او مکانت کې د دین وړي سنور قبیلې لکه قبیله د بنی عامر یا د بنی تمیم دا وړي وي په مقابل د اسلم او غفار او مزینه او جوهینه او اشجاع. دا طاقتور خلق کله چې دور اسلامی راغی نو دا مضبوطی کورنۍ او دا غټ قبایل چې د دې لوی لوی ملکان هغه اسراع وکړه، جلتی وکړه په دخول په اسلام کې او زر زر مسلمانان شو. او هغه بیکاره قومونه د بنی عامر او د بنی تمیم چې چندین خلق نو هغه چې د بیا مغه کرونه نیغ کړل د مقابله ارادي ولرلې. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې هغه فضیلت کې فرمایل چې موالی لیس لهم مولا دون الله ورسوله، دا زما موالی و انصار دي ځکه دې کې مؤمنان زیات شو. کم حدیث مبارک کې چې خيارهم فی الاسلام خيارهم فی الجاهلیه وای اغم دې طرف ته اشارات. یو دې دوه حدیثو کې ډېر لوی معنا پرته ده، تاسو تجربه په دې باندې وکئ چې حدیث مبارک کې راځي چې اطلب الخير فی حسان الوجوه، فخستمخو کې خیر طلب کوي. تاسو چې کلم دکانداری سودا کوي په بازار کې ګرځيږي یو بد شکل دکاندار او یو خسته دکاندار چې د رنگ نه خسته وي، تجربه ور باندې وکړي چې کوم د رنگ نه خسته وي دا به ګانکلب نوي، خیانتګر بنوي او دا به یو انصافدار انسان وي، او چې څومره د شکل نه بدرنګ وي هغه په هر لحاظ مردار وي. الا ماشاء الله کم بداسي وي چې د رنگ نه بدرنګه اخلاق نه صحیح خو اکثر انداسي. او کم نسب ولټوي چې کم سړی زی نسب وي د خاندان سړی وي هغه بس پک کار کلمونه کی، او چې کله به نسب سړی وي داغه نه به یو وخت کې ښه کارونه یو وخت کې به ډېر سپک سپک کارونه وګوري. نو دا ویش خدای الله العالمین د خوانوي، هغه چې چاته خایس ور کړی هغه ته د اخلاق او خایسم به ور کړی. او دا شان چې کمی په قوم کې او خنه سب کې پیدا کړی داغه پیژندلې چې دا حل لري. نو د دې قبایلو صفت چې شوی دی په مقابل د بنی عامر او د بنی تمیم کې چې هغه ډیر کمزوري وو، مقابله د نبی اسلام ته ودرېدل او دوی را له ایمانونه راوړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صفات وکړل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن صاد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه ومزينه واسلم وغفار واسجعوا مواليا انصاري دا زما امدادیان دي، دوستان می دي، نشته دوی لره مولا دون الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله. منبر باندې رسول الله مبارک د دې صفات کې غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله دا دواړه الفاظ چې دي یا حمل کوي په جمله انشائی باندې او دعا ته واړوي. نو غفار غفر الله لها معنا بنو غفار قبیله چې کوم دا خدای تعالی دې بخنه دوی ته وکي دعا شو. او اسلم قبیله سالمها الله الہ دې سالم او ساتي دعا شو، ان شاء الله کنه دعا شو. او یا محمول کوي په خبر باندې، که محمول شي په خبر باندې نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خدا وحی په طریقې اطلاعات کېدل. باغی ویل چې بنو غفار قبیله خلق چې چا ایمان راوړي غفر الله لها حکایت تی کوي، خبر تی کوي، خدای غوی ته بخنه کړی دا. او اسلم قبیله چې کوم د سالمه الله روغ ساتل هغه له خدای تعالی د آفات او مصیبات او د عذابونو نه به روغ او ساتي. دا په خبر باندې حمل شو. ارچ عسیدا دا بطن من بنی سلیم، دا د بنی سلیم د قبیلینا یو وړو کې قرانه یو عسیا تصغیر دی. عصت الله ورسوله دینا فرمانی کړي د خدای تعالی او د نبی صلی الله علیه وسلم. دا غ نبی اسلام چې حب الفال راضی هغه تفاول د اسم نه دی، هغه نه به وقول معنا راځتا چې کوم عام علما او طلبا وایي چې اسم لره مسما کې تاثیر وي
هغه هم دغه حسن فال دی د اسم نه. نو دا د دې نوم ته چې ګوري عصیا نو تعبیر په عصت الله ورسوله سره ورسوله، او غفار چې دی غفر الله لها واسلم سالمها الله. نو کان النبي صلی الله علیه وسلم يحب الفال، هغه دا فالونه یادوي. دا فال نه دی چې هغه توتیانو باندې پانی راخلي، دا فال یادوي چې دا اسامیونه یو خپل معنا را استل او په هغې باندې حملول دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خو خو دا به کو. حتی کې ما سیرو کې کتلی دي دا غونډیګانې غرونه خپل نمونه لري. بعضې غزواتو ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زی تپوس کوي دغه غر څه نومېږي، چې هغه نوم کریح وي بس مبارک امر کې وي دا لار ته بدله کوي، هغه لار نه ورځي بل خواته ځي. هغه څه نومېږي چې هغې نوم ښایسته وي هغې په اړه ورځي. نو دومره پورې د مبارک د اسامیونه به اخذ کولو. او دا اخذ د اسامیونه چې دی د خوبونو په تعبیر کې زما تجربه داره ډېر زیات کار کوي، ډېر زیات کار کوي. یعنی ډېر زیات خوبونه چې کوم دی هغه تر اسمه تعلق لري، تر اسمه تعلق لري او په هغې باندې د هغې تعویل او تعبیر کېږي. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الواحد الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلموا سالمها الله وغفار غفر الله لها. وبه قال حدثنا نو دا پاس عصیا مغه قبیلم د چې کوم هغه بیری معونه فاجعه یو کوم ویا قرای شهیدان کړیو. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت من كان جهنته دلتا خبر را کوي ماته دا خطاب راغلی دی عام طول ته خو رستو روایت په دال دی چې دا مخاطبه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا خطاب اقرع ابن حابس ته کړی. ما پوی کله ک جوهینا او مزینا او اسلم او غفار خیر وی د بنی تمیم او بنی اسد نه نو څه ګمان دی تاسو خیر له چا دي خیر وی، او د بنی عبد الله بن غطفان او د بنی عامر نه دا کمزوري قبیلی. فقال رجل چې اقرع ابن حابس دی خابوا وخسروا ان كان مثل ذلك، ذی خو په حرمان کې دی بیا او په تاوان کې دی دغه قبیله چې د دوی نه جوهینا او مزینا او اسلم او غفار ته غوره وخیږي. نبی اسلام ته فرمایي څه د خیر لیک د سی وی چرتا اوس جواب ورکړي یقیني. فقال هم خیر او غوره دي د بني تمیم او من بني اسد و من بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصع. أبيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس. امام بخاری طرز او طریق دا دی چې کله نا کله دویم سند راوړي هغې پسې متصله نو یا خدای چې په دویم کې مزیت د چند الفاظ وي، خو اکثرا دا دویم چې همغه معنا راوړي او سند بل راوړي او سند درته وښایي چې ما څه بل سند هم شته تایید شي. او دویم ادایي چې دا د هغې شرحه کوي دا دویم حدیث ډېرو ځایونو کې داسې کوي. هلته اوس پته نه لګي چې خطاب چاته دلته وایي د اقرع ابن حابس ته شرحه یې کوي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما بايعك السراق، بیعت کړې تا سره سراق الحجیج هغه چې سارقین د حاجیانو دي د اسلم او غفار او مزینا واحسبه وجوهینا ابن ابي يعقوب. دا ابن ابي يعقوب چې کوم دی د شک کړی دی چې جوهینا یاد کړی کې نه یاد کړی، راوی ابن ابي يعقوب یادای محمد ابن ابي يعقوب سند کې رازی البصري. نو دی تاسو سره بیعتونه وکړل، یعنی دی کې هر قسم خلق رال د قبیله یو قسم زم د دې قبایلو بیانای. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایا ارایت ان کان اسلم وغفار ومزینا واحتب وجوهنا خیر من بني تمیم بني عامر واسد وغطفان خابوا وخسروا. دې روایت کې پته لګي چې خابوا وخسروا مقوله د نبی علیہ السلام شو، او کدا هغه سره موافقت جوړې نو جواب ورته غور کړي چې دی خو بیا په حرمان کې دی او په تاوان کې دی. ان تخلفوا عن الاسلام ومخالفه المسلمين نو دا مقوله د نبی علیہ السلام شو. قال نو اقرع ورتوي نعم صلی الله علیه وسلم خابوا وخسروا چاغی ته غرش. قال والذي نفسي بيدي انهم لاخير منهم، هغه قبایل دوی نه ډیر غوره دي ډیر ته بهتر دي. نو یو دل تدیر روایت کې هغه مخاطب معلوم شه چاقرا ابن حابس، او دویم هغه معرض د بیان معلوم شه د حدیث، لکه څنګه چې پایت کې سبب نزول ضروری وي چې دایت ولې نازل شو څه باره کې نازل شو دی خدای ته نږدې شي.
دا شان دلته معرض د بیان په حدیث کې ضروری وي چې نبی اسلام دا خبره ولې وکړه. نو هغه بیان شو چې دلته ورته اقرع ابن حابس زم د دې قبایلو بیانې چې تاسو سره خو بیا تر قسم خلکو کړي سراق الحجیجم پکې کړي دي او دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې هغه کې کوم مسلمین دي هغه خیریت ثابتې ده. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم اسلم وغفار وشيء من مزينه وجهينه او قال شيء من جهينه ومزينه خير عند الله او قال يوم القيامه من اسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. قحطان هو ابو اليمن د یمنیانو هغه مشر نیکه چې کوم دی قحطان نومیږي. نو ذکر د قحطان په روایاتو کې راغلی دی هغه دا چې د ماضی اخر زمان نه بعد به یو کس پیدا شي چې وی به د قحطان د قبیلې نه یسوق الناس بعصاه چې هغه به ډیر قوت لري او ډیر جابر به وي. سوق د ناس بعصاه چې کوم دی تسخير د ناس دی او استرعاء د غیدا یعنی ټول خلق به خپل رعایت وګرځي په جبر باندې. نو دا عمره دی چې بیا به د بیت الله شریف د تخریب په نیت را روان شي سره د ډیر لوی لخر او د بیدا مقام په علاقه باندې چې یا مراد ته یو خاص موضع دی او یا مراد دا غینا هغه جګ اوار ډاګ دی من اولهم الى اخرهم ټول بخسف شي. نو خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بالبيضاء چنن روایت د ترمذی کې درې خصف راځي تر قیامت نو وړاندې دا راځي. نو دا خصف چې دی دا خصف چې کوم دی دا په عربو په سرزمین باندې په ملک من قحطان باندې راځي. پرون دې حدیث ته اشاره شوی وا کوم چې معاویه رضی الله عنه غوسه ښکارا کړی و هغه دوی مکر خطلال شي 97 صفحه باندې ان عبد الله بن عمرو العاصي يحدث انه سيكون ملك من قحطان دیمه صفحه کر خلګن. نو د چې کوم بیان کړو معاویه رضی الله عنه په غوسه کړي و ما د غوسه علل تدویل یو علت داو چې دا خو اوس نه راځي دا خو د ماضی اخر زمان نه بعد راځي ته ولې داخله کوس دا غنه یره. نو غوسه وجه وداوا. نو ذکر د قحطان چې دا راغلی پر روایت هغه روایت کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قیامت نمخ کې اشراط خودلې دي او هغه پوری په قیامت ناراضي چې حتی یخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه او دا باندې بیا خصف راځي. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نو دا هغه استرعاء او تسخير د خلکو ته اشاره شو فهو کنایه عن الملك دا عصا چې کوم نه کنایه د بادشاہي نشو او يكون خروجه بعد المهدي د ماضي اخر زمان نه د خروج رسول دی. باب ما ينهى عنه من دعوه الجاهليه هغه دعوی د جاهلیت هغه روایت دی باب کې راځي چې پای کې د دینه منع شوی دا د یو چا بے ځای صفاتونه پس د مرګ هغه ته نسبت د واجبالا و غیره چي دي او یا چې کوم د فخر بالانصاب او یا د شانتا نسب او قبيله په قبيله جنگونه دا ټول من دعوی الجاهلیت دي څه په اقوال ته شامل شو صفعال ته. به قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن زيد يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابرا يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد صار. نو دا غزوه چې دا غزوه د مريسع د سنه 6 وقد صاب معه ناس معنا اجتماع معه ناس من المهاجرين حتى كثروا چې د مهاجرین ډیر زیات او په دې مهاجرینو کې یو رجل دی لعاب ډیر زیات مزاحي دی. دا مبالغه صيغه دا رجل سیر معلوم کړی دی چې دا جهجاه بن قیس الغفاری دی دا مهاجر او دا اجر د عمر بن خطاب او غزان سره په مزدوري خدمت تراوستي. نو دې ډېر ټوکی کون کېو فکسع انصاريا کسع د شاده خوانه غلطي طویل کیږي سړی یو بل د کوناټو مین کې پلته وای. نو فکسع انصاريا ادربه على دبره د شاده خوانه پلته والو د انصاری لرا
مراد د انصارینا سنان بن دبرد حلیف بني سالم الخزرجي دی پلتوال خو مزاحي ټوکو په حساب سره نو فغضب الانصاري غضبا شديدا حتى تداعوا تر دې چې دې دواړو یو بل ته سره هغه بل نه وکړي یو بل ته سره په دعوو باندې شو بل نه بلکې په دعوو باندې شو تداعیا ده کنه نو هغه واوی باقی پر خدای علی اصلها بالواوی اصل کې دا